أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر ناصر و معین. یو شی چې هغه ډیر مهم دی، اهمیت لري د محبت ولا موضوع چې دین بنیاد د انسانیت بنیاد هغه محبت باندې عشق باندې استوار دی. غواړم چې اسلامی نقطه نگاه سره محبت حواله سره ذکر وکم چې اهمیت صورت دی و معیار چه دی د محبت، آثار چه دی، نحکی چه دی. اهمیت تاسو دغه معلومه کوئی چې ټولو نه بهترینه رشته هغه محبت رشته ده، خونی رشته نه ده. یعنی یو سړی دی، یو سړی ترز وای دی، ترورز وای دی، ماموز وای دی، ورور دی. دا رشته دوره زوروره نه ده، لکه دین زوروره رشته هغه د محبت رشته ده. ځکه امیر المؤمنین روایت ده چې القرابه الى الموده احوج من الموده الى القرابه. خپلوی د محبت محتاج ده ډیره زیاته په نسبت د محبت محتاج وي خپلوی ته. یعنی خپلوی او د رشته داری بنیاد هغه محبت ده. دغه رشته داری محبت محتاج په نسبت د محبت ته محتاج وي. گویا ټول نه زیات شای زورور شای چې هغه خپلوی جوړوي، هغه تعلق جوړوي، هغه رابطه جوړوي، هغه محبت جوړوي. کوم شیونه دي چې هغه واجه نه یو انسان بل سړی د محبت باعث جوړیږي. دوړو مانس کې مینه څنګه راشي، محبت څنګه راشي، دو دوستانو مانس کې تعلق څنګه جوړ شي، محبت څنګه راشي. امیر المؤمنین روایت ده چې درې نخ کې کتو کې پیدا وشوي، دا خود به خود اول سړی ته ځان طرف ته مایل کوي شي. حسن الخلق په کار د خوش اخلاقی وي، کردار د څه دی خوش اخلاقی باندې استوار وي. سخت لهجه د نوی، تند لهجه د نوی، ژبه د څه دی تند نه دی، سخت نه دی. احترام متقابل قایل هغه ته دی یو مقام و عظمت قایل وي. و حسن الرفق دی چې بهترین دوستی او سره وکي. و تواضع د تواضع د څه انسان کې تکبر نه وي، متکبر نه وي، کبرجان نه وي، ځان غټ نه ګڼي چې یاره مو سره الحمدلله پیسه زیاته دی، ایمو جاب دی، ایمو شهرت دی، ایمو ګوډي دی، ایمو مثلا بینک بیلنس دی. دا شیونه دوستی تعلق رشته داری خرپوي. بلکې دی په ځای کاته هر څه پیسہ دولت د زیات خود ځان هر میشه لاندې ګڼي، تواضع کې ګڼي. کله ملګری دوست راغللو کچیر هغه نیلین نوست دی، کته نیلین مثلا نوست نه دی په کار څنګه تو نه لاندې کینی، ځان سره نږدې کې نه وي، هغه ته اهمیت هغه ته حیثیت قایل شي. دین روایاتو کې شته چې د محبت باعث جوړیږي. چې کله دین مو معیار وګرځول چې زه دین لرم، اسلام دلرم، مغ بیس باندې اول کس هم دین لري، اسلام لري، دا هم د محبت باعث جوړیږي. ول باذل دی، بخشش دی، سخاوت دی، ورور باندې ملګری باندې د بعد ورځ راغله تکلیف راغللو، پیسو کې وسره مدد وکي، قرضې کې وسره مدد وکي، منډې ترډې کې وسره مدد وکي، بیماری حواله سره مدد وسره وکي. دا شی نه سده د محبت باعث جوړیږي. اما که شیر دا شی نه مو کې نشته دی، مثلا حسن خلق خوش اخلاقی نشته دی، تواضع نشته دی، یا حسن رفق بهترین د دوستی اصول نشته دی، بذل و بخشش و سخاوت نشته، دین و دینداری مانس کې نشته را، دا خود به خود ای محبت د پاره نقصان جوړیږي. اما دی سره چا سره نه دی په کار محبت وشي، چا سره ورشي چې کسه دا خپل د غزي کې مو عرض وکړلو. خو یو شاید داغه دی چې ته غواړې چې یو سړی مو سره واقعا مینه دی، مو سره محبت دی، واقعا مو بهترین دوست دی، اب ته څنګه پیژندې؟ یا غي وانه کا امیر المؤمنین دا خیلی دی چې من احبک نهاک، چوک سو واقعا کا تو سره مینه کوي ناغه تو بعد کارونه مانه کوي، نه هید کوي، روک د کوي چې دا کار غلط دی. یو شای سیمو معاشره اعتماد خراب کرده دیگه داغه ده سیمو معاشره که چپلوسی زیادت ده. مخامخ دور صفتون دیر که چه حیران شی انسان چیره دا خو ما که سر او دا صفات ما کشتانه دا ما سویلی تردی. چپلوسی ایمو معاشره و بدترین بیماری ده، تملق ہوتے یای، چپلوسی ہوتے یای، چه مخامخ روشی روغن مالی ہوتے یای، یا رتو اونده کاس تس نوی رنگ ده دنیا پلنکای ده دس الفاظ بڑیر استعمال کی.
اما دا دوست نه دی، دا چپلوسی کې رسی. دوست هغه دی چې هغه راشي تو ته مخامخ تنقید وکړي. تنقید داسې یاره دای تو غلطي ده، بیګا دا خبره غلطه وکړه، بیګا داسې دا خبره ښه نه وه، یا دا نشست د ښه نه و، یا داسې کار د ښه نه و. دغه مخامخ البته دا دشمن دی چې هغه تو ته مخامخ چپلوسی کوي او پای شو به خبرې درسره کوي. دا نشولو دوست چې هغه مخامخ. مثلا روایاتو کې شته المؤمن مرآت المؤمن، مؤمن د مؤمن آینه دی. آینه څه مطلب؟ آینه کې څه ودرګي؟ آینه شور نه جوړوي، هغه ته د خپل عیبونه ښیي، وایي تو پازیټیو نکات ښیي، مثبت نکات ښیي. اینی کې ودرګي تو خپل خوبصورتیا ښیي، تو ته ښیي چې مخ پلنکی چې د داغ د شورا نه جوړي، آرام سره ته ښیي. مؤمن چې کا مؤمن سوا کې محبت ته په کوله په مثال د عینی هغه ته پازیټیو نکات ښیي او هغه وخت منفي نکات څه دی ته منفي نکات دي. بل شی کوم دی؟ محبت لایق چوک دی. ایما و تاسو به عنوان مسلمان، به عنوان داسې اسلام راوړی دی، معشوق حقیقی، محبوب حقیقی هغه الله رب العزت دی، خداوند عالم دی. پکار ده زه زمنو نه زیات، نونو نه زیات، خاندان نه زیات، رشته دارو نه زیات، ځمکې نه زیات، خپل ځان نه زیات، ایما پکار ده ټولو نه زیات مینه محبت هغه الله رب العزت سره وي. قرآن آیاتی حوالی سره موجوده ده چې والذین آمنوا اشد حبا لله. کوم کسان چې مؤمنان دي یا غوی نخ کده ده چې هغوی خدای سره محبت اشد و شدت سره ده. ځنه علما یی چې د شدت سره محبت د عشق تفسیر ده، ترجمه یې دی گویا، یعنی دوی محبت هغه عشق آخری منزل کې ده چې دوی هغه خداوند عالم هغه محبت لپاره هر چی نه تیر دي، معیار یې څه دی، حتی دا چې دوستۍ لپاره هم یغوی معیار الله رب العزت دی، یغوی محبت لپاره هم معیار الله رب العزت خپل ځان معیار نه دی. مثلا یو سړی دشمن جوړوي، چی وجه دشمن جوړوي؟ ذات وجه نه جوړوي، الله وجه نه. څه چونګې ته الله دشمنی دا الله لري دشمنی ځکه تاسو مو دشمنی دی. یو کس سره مینه دی، محبت دی، نه یو سره رشته است، نه یو سره دوستی شته، نه احسان ور باندې شته، خود دی با وجود سره مینه کوي، دی وجه نه ست دی الله دوست دی، دا الله ملګری، دا الله لري زنده کون کوي ته دغه بیس باندې دغه بنیاد باندې کسه دا شای اثر لري. والذین آمنوا اشد حبا لله، هغه کسان چې مؤمنان دي یا غوی حب یا غوی محبت الله رب العزت سره شدید د شدت سره ده. پس دا شی ډیر مهم دی. حتی روایت هم دی حواله سره شته چې پیغمبر یې چې بهترین عمل هغه ده چې الحب فی الله والبغض فی الله. کشو سره مینه کوي هغه خدای پر واکي، کشو سره ته بغض کوي هم هغه خداوند عالم پر واکي. دا شاید ته ذکر کوم چې سره محبت نه دی پکار. والله لا يحب المفسدين، لا يحب المسرفين، لا يحب المستكبرين. چونکه تکبر دی هغه محبت لایق نه دی، هغه خدای محبت نه کوي. چونکه اسراف دی هغه محبت لایق نه دی، هغه خدای محبت نه کوي. چونکه مفسد دی فساد جوړي هغه محبت لایق نه، هغه خدای محبت نه کوي. پروردگار نه دعا دې چې خدای لري کی هغه حقيقي محبت اپنا کول غنه عمل کول متور ته توفیق نصیب کی. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.